چې شروع شوه بیا به بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو ملګرو، دا یوه خبره زه صرف ضروري په دې وخت کې کول غواړم چې زمونږه مطلب چې لوی مشر او د باجوړ مطلب چې تاسو ټول مولانا خانزیب صاحب نوم اورېدلی، د هغه سره د ملګرو په هغه باندې چې کوم دی دهشتګردو نیغ په نیغه ډزې کړي دي او هغه چې کوم دی نو سره د هغه په خپله هم شهید شوی دی او نور ملګري سخت دي، سیریس دي. حالات ډېر مطلب چې مونږه لکه دومره ظلم او زیاتې مونږ داسې نه لیدلې چې په رڼا ورځ باندې هغوی کمپین کولو د 14 د امن د دغه دپاره د پاڅون دپاره، نو دلته امن هم جرم شوی دی. لحاظه مونږه دا هغه ځي ملګري چې هغوی راووته او هغوی یو احتجاج کو چې دا ظلم وشو، نو د انتظامی طرف نه په لاټي چارج او ټیر ګیس چې کوم دی نو استعمال شو. مونږ د دې ډېر په مطلب چې شدید انداز کې مزاحمت هم کوو، د دې غندنه هم کوو چې دا انتظامیه دهشتګرد نیوی نه شي، دهشتګرد نه څوک بچ کولی نه شي، او چې څوک احتجاج کوي نو په هغوی باندې مطلب چې ډزې کوي او هغوی باندې مطلب لاټي چارج کوي. دې مطلب خو چې دهشتګردو سره دوی میلو دي. لہذا مونږه د ډېر دردناک مطلب لکه ماحول کې د دې خبرې مزاحمت هم کوو، د مطلب چې د مولانا خانزیب صاحب د شهادت او د هغه د ملګرو مونږ چې کوم دی په دې هم غندنه کوو او خدای دې چې کوم دی هغه له لوړ مقام ورکړي. مونږ په دې خبره په کلاره نه یو، انتظامي مضغو کې ډش شوی دی، خو په دې وخت کې د دومره وکړي چې که څوک خپل بړاس وباسي، که خپل څوک مطلب دی چې دغلته احتجاج کوي، دا زموږ حق دی. که د دهشتګردو نه منع کولی نه شي نو کم سے کم مونږ خو د احتجاج ته پرېږدي، نو یو خوا هم په دهشتګردو باندې وجني او بل خوا چې کوم دی بیا احتجاج ته مونږ نه پرېږدي. لہذا اوس چې کوم د عمل دی په باجوړ کې کوم د دې مزاحمت کوو او هغوی ته وایو چې خدای ته وګورئ داسې کار مه کوئ چې خلک په اشتعال کې راشي، لږ د عقل نه کار والئ او کنی نو دا مطلب یوازې نقصان به د عوامو نه دې کې عام عوام هم راغلي دي. دا که تاسو داسې کوئ نو انتظامیه دومره مضبوطه نه ده چې دې عوام ته ټینګ شي. لہذا زه په دې ډېر په شرافت او په طریقه درته وایم چې زما ملګرو ته څه ونه وایئ او داسې حرکت ونه کوئ چې تاسو مطلب دی نور حالات چې کوم دی خراب کوي، کنی نه دې خرابو حالاتو ذموار به تاسو په خپله یې.